بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د تحصیل کاټلنګ د کوی برمول سره تعلق لرو. په دې دغه باندې مونږه د ایسی کاټلنګ خلاف راوتی یو، ولې چې زمونږه یو کمیټي ده د کوی برمول د سن 89 نه ده. دا کمیټي هر څلور کاله پس زمونږه د دې ممبرانو د دې صدرانو دا بدلیږي، پوه چې نوي نوي کسان دې ته راځي. زمونږه سره پاسه کال وشو چې دا جرګه اوس نوې جوړه شوې ده. په دې یو کال کې مونږه په دې کې زمونږ سره چې کوم نایب صدر دی هغه د کوزو میاګانو دی، کرم غني باچا دی زموږ سره. دا نایب صدرتوب چې دی دا مونږه پوخ دی کوزو میاګانو له ورکړی، ولې چې د 1870 نه دا کسان زموږ سره په ریکارډ را روان دي. مونږه دا درې وختي بدلیږو را بدلیږو، کله پیندخیل، کله عمرخان خیل، کله بدخیل، خو د کوزو میاګانو نایب صدارت چې دی دا مونږه نه بدلو، دا دوی له مونږه پوخ ورکړی دی. مونږه به زمونږ یو ناظر دی دلته کې ولاړی چې د ورس نه د 37 سال نه مونږه د ناظر دلته ودرولي، او چې کم کسان د کلی د زمونږ د پټو د شاملاتونو نه کم غوناس کې یا لرګي وي نو هغه مونږ دلته ودرولي، دا هغه نه هغه لیز اخلي. دا باقاعده د ورس نه 37 سال نه دی. نو مونږه دا ایسی چې په دې باندې چا درخواست ورکړی دی دلته زموږ په کلي کې تنظیم جوړ شوی دی چې د هغې تنظیم نه څه کارکردګي شته نه منشور شته. داسې زموږ په کلي کې څلور تنظیمونه دي، دا پکې هغه لاندې 3rd کلاس تنظیم دی، حالانکه دې څه ویلو نشته، نه دا تنظیم مونږ منو. خو دا ایسي چې دا د هغې تنظیم خبرې مني، هغوی درخواست ورکړی دی چې باید دوی دغه کې خلکو نه ټکسونه دي. مونږ چې پرون زمونږ ناظر یې اوچت کړه، مونږ د ایسي له ورالو مونږ ته مونږ ته وښیه چې مونږ د چا نه ټکس اخیستی دی، تاسو په روډ کې ستاسو کس ولاړي، مونږ یې بالکل باقاعده مونږ ته ودرولې. خو دا مونږ صرف د دې دپاره ودرولې چې زموږ د کلي د خلکو د پټو د جایدادونو امن راشي، څوک لرګی نه وي، څوک په غلا کار نه کوي. مونږ د بار د کلو نه یا که په دې لار باندې ګاډي تېرېږي دا خلکو نه مونږ ټکسونه نه الو، دا صرف او صرف مونږ د خپل کلي دپاره ودرولې دی چې دا د 37 سال نه ولاړي. نو په دې باندې درخواست ورکړی شوی دی. خو دا ایسي چې دا صرف د یو کس خبره مني او هغه درخواست ورکړی دی، او دا پرون راغلی زموږ سړی اوچت کړی دی په تاڼه کې بند کړی او پرون پسې مونږ ورغلي یو. خو دا خبرې مني نه، د دې خلاف مونږ وځو. که چېرې دا بیان زموږ خبره نه مني مونږ به بره ډي سي له ځو، که ډي سي ونه منه مونږ به بره ځو انشاءالله ټول کلی. اوس خو مونږ 50 کسان راوتي یو، خو د مشرانو راته وي چې بهی په کلي کې اعلانونه مه کوئ او راځئ چې لاړ شو کینو سره خبره اتره وکړو. مونږ سره اوس په خوږه خبره کوو، که چېرې زموږ خبره ونه منل شوله بیا به مونږ په ټول کلي کې اعلانونه کوو، ټول خلک به په اتفاق سره وباسو. بهی دا هسې مونږ نه غواړو. د دې سره خوا کې چې دا بل څوک دی د علمګیره، دا علمګیر مونږ نه غواړو. علمګیر خاص د دای خلکو سړی دی، یو موټی تنظیم دی، د هغوی سړی دی، او دا د ایسي د په غوږ کې پس پس کوي او د ده خبره مني. مونږ نه علمګیر غواړو نه د ایسي غواړو. مونږ د ښکلی په شرع جوړ سړی مونږ دلته کې ایسي دې راولي چې زمونږ به په کلي په رواج په جرګه په هر څه پوهېږي. دا خو نه د جرګې قدر د دې سره شته، نه په رواج پوهېږي، په هېڅ پوهېږي نه. دلته راوستې ده، لحاظه دا یې دې ځای نه بدله شي، بل ایسي دې مونږ له راوستی شي. مونږ ځو که زمونږ دا خبره ونه منل شوه، نن زمونږ پرامن احتجاج دی. پرامن احتجاج زمونږ قانوني حق دی. مونږ به ځو په تحصیل کې به کینو، که چېرې دې زموږ سره دا خبره ونه منله د دې نه پس به مونږ په کلي کې اعلانونه کوو، ټول خلک به راوباسو، بیا به خبره زموږ د کابو نه باري. والسلام.